أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. सूरत बकरा द्वेम सिपारा 174 नंबर आयात। अल्लाह पाक आसमानी किताबों के द हलाल और द हराम हुक्म वाज़िहा रा ले गलो। यहूदियानो द अल्लाह अगा हुक्मुन पटल और द ज़ान ने कमे ज़्यादती पके उको। दारंग द पैगंबर अलैहिस्सलाम खुले खुले सिफतुना प तौरात और प इंजील के अल्लाह बयान करू। बनी इसराइल और यहूद और नस्वारा हज़रत पैगंबर अलैहिस्सलाम खुले खुले सिफतुना अगे बदल को दागे पज़े नूर याद के खल्क वे दादा सिफतुना बपकीवी यानी खलक दो कशी पर पैगंबर अलैहिस्सलाम और ईमान तेरा नूरी नदी बारक दा आयात रागले इन्नल्लज़ीन यक्तुमून मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि बेशक अग खलक यक्तुमूना चे पटई मा अगस अंज़लल्लाहु चे अल्लाह नाजिल करी मिनल किताबे प किताब फल के वयश्तरून बिही थमनन कलीला और अगली दी पदे बदलवलो पपटवलो बांधे थमनन कलीला पैसे लगे द दुनिया मालो दौलत पे लगे खली रिश्वतुन वगैरह वाखली और पागे बाने हक पट की हक बदल की। औलाइक मा याकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार दा अगा खलक दी औलाइक मा याकुलून दा खलक नखरी न अचई फी बुतूनिहिम पप्पलो गेडो के इल्ला अन्नार मगर और पके अचई। यहूद रिश्वत ख्वारो हराम ख्वारो न द रिश्वत माल बे अगश्तो तागे द पैगंबर अलैहिस्सलाम सिफतुन बे बदलोल द हराम और द हलाल हुक्मुन बे बदलोल दारंग अवामो के कम मसला और कम कज़ा ब पेश शुला न क फतवा न हगम बदलोल पर रिश्वत और क कज़ा वा फैसले वे नागे में पर रिश्वत बाने बदलोले। दा हुक्म दे दे कि अल्लाह पाक द पैगंबर अलैहिस्सलाम उम्मतियानो तो हम वोरो द बे उम्मत उलमा होता कि द दासे किस्म कारुनो न परहेज के नफ्सानी गरज द वजना हक अहकाम कारकोलो के दरना कोताही रानिशी और असे हम रिश्वत जायज न ले।
چې د یو انسان کومه ډیوټي وي او په هغې باندې د حکومت د طرف نه کم معاوضه ورته میلاویږي، بس دغه معاوضه درله حلاله ده، اوس د دې باوجود د عامو خلکو نه نور څه اخیستل او بیا وله کار کول دا رشوت ناجایز. په هره طریقه چې وي دا حرام مال موجوده وخت کې خوند ورکوي سړي له، څه ترسکونوالی پکې ښکاري او چې څونه ډېر خوري نو هغه هومره خوند ورکوي، خو چې کله ګېډې ته ښکته شي نو بیا د دې نه اور جوړ شي. په ظاهره اور نه دی، خو چې ګېډې ته ورسېد بیا ترې نه اور جوړ شو. اخر کې بیا د هلاکت ذریعه جوړه شي. زهر یو انسان ته په ښکلې خوراک کې ورګډ کړی شي، نو خولې ته اچولو سره که پته لګېده چې دا زهر دي چا باندې تېر کړي نو، خو دا ورته پته لګي نه، څه ترسکونوالی څه خوږوالی څه نه څه اثر پکې داسې وي چې د بنده زړه واخلي. نو چې هغه کله ګېډې ته ورسېده نو ګېډې ته رسېدو نه پس بیا د اور اثر شروع کړي، بیا راوتې خو نه شي، نو انسان پې هلاک شي، که بل حیوان وي نو هغه پې هم هلاک شي. په ظاهره یخ څیزونه ښکاري خو اثر یې ګرم دی، د ګناه اثر ګرم دی. ان الذين يكتمون ما انزل الله، بېشک هغه خلک چې پټول کوي ما د هغه څه انزل الله من الکتاب چې الله په کتاب کې نازل کړي دي، ويشترون به ثمنا قليلا، اخلی په دې باندې قیمت لګ، ثمن قیمت، قلیلا لګ. که دا ټوله دنیا چا درله درکړه په ناجایز طریقه نو دا قلیله ده، ټوله دنیا د آخرت په نسبت باندې دنیا قلیل، او قیمتی شی قلیل هم نه، متاع قلیل، متاع قلیل. او متاع د طبخي صافی دا توره چیړه چې طبخې پې پاکېږي، کړۍ را کوزېږي، اولي ویشي پې کټوی را کوزوي، نو دغه غوړه توره څښا چیړه دې ته متاع وایي. نو دې ټولې دنیا ته خدای متاع ویلې ده، خو بیا هم ډېرې ورته نه وایي، متاع قلیل. اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار، دا خلک نه ډکوي په دې خپلو ګېډو کې الا النار مګر اور، په اور باندې ګېډه ډکوي. ولا یکلمهم الله یوم القیامة، الله به دوی سره خبرې اونکي د قیامت پر ورځ. ډېرو آیاتونو نه خو معلومیږي چې د قیامت پر ورځ به د کافرو سره الله پاک خبرې کوي، نو چې خبرې ورسره کوي دې ځای کې خدای وایي نه به کوي، نو چې کوم ځای ویلي چې خبرې به ورسره نه کوي لکه دا ځای، نو د دې نه مراد دا دی چې د مینې محبت خبرې به ورسره الله نه کوي، او کوم ځای چې راغلي دي خبرې به ورته کوي، نو هلته ستغې سپورې خبرې چې په هغې زړه چوي داسې خبرې به ورسره کوي. ولا یکلمهم الله، الله به دوی سره خبرې نه کوي یوم القیامت، د قیامت پر ورځ. ولا یزکیهم، نه به دوی پاکوي، پاکوي به نه. بعضی گناهګار مؤمنان دوزخ ته به لاړ شي، نو د دوی د ګناه داخلي د دوزخ په اور باندې به صفا شي، او بعضی ګناهګار مؤمن د هغه دپاره به څوک سپارش وکړي، نو د هغه ګناه اخرې به هم پاک شي. نابالغه ماشومان چې مړه شوي دي نو دوی د خپل مور پلار سفارش کوي، چا چې وله د جنازې مونځ کړی د هغه سفارش به کوي.
حافظان با د خپل خاندان د لسو ګناهګارو سفارش کوي، شهیدان با سفارش کوي، طالبان با سفارش کوي، حاجیان با سفارش کوي. یو حاجی صاحب به د 400 کسانو او دویم روایت کې 400 خاندانونو سفارش کوي، او عالمان دوی به هم سفارش کوي. تفسیر مظهری لیکلی دی چې یو عالم ته به الله پاک د اسمان د ستورو په مقدار باندې د خپلو شاګردانو، مقتدیانو، متعلقینو د سفارش اختیار ورکړي چې ستا شاګردان دي، دا مقتدیان دي، هسې د دوستان دي. نو که د اسمان د ستورو په مقدار دي نو ته سفارش وکړه نو قبلېږي، نو د عالم په سفارش به الله بخښنه کوي. د فرشتو سفارش به وي، د اولیاء کرامو به وي، د پیغمبر علیه السلام سفارش د ټولو نه زیات دی. نو مؤمنان به په داسې ډېرو سفارشونو باندې پاک شي، د ګناه نه خیرې نه به پاک شي، جنت ته به لاړ شي. او د دې ټولو سفارشونو نه پس بعضې بندیان به په دې دوزخ کې داسې پاتې شي چې هلته څوک یې نوم هم نالي چې خدای دې وبخه. او ټولو خلکو سفارشونه وکړل، اخر کې الله فرمایي زما نمبر پاتې دی. نو په خپل نمبر کې الله پاک ډېر ګناهګار بندیان د دې دوزخ راوباسي، جنت ته دې بولي. نو دا کم چې د ګناه په وجه ککړ دي، دغه ککړ خلک به الله پاک کي، اخیرا دی به پاک کي، خو کافر به الله نه پاکوي. مومن که دوزخ ته لاړه نو دې صفایۍ له لاړه، ګناهګار مومن صفایۍ له لاړه، او کافر چې لاړه دوزخ ته نو دې صفایۍ له نه، دې رسوایۍ له لاړه، دې به خوار او ذلیل شي، د ده به بېعزتي کېږي په دوزخ کې. نو د مؤمن په باره کې دي چې دی به پاکېږي، او دا کافر چې دی نو د پاکېدل نشته دی. ولا یزکیهم، الله به نه پاکوي دوی لرا. ولهم عذاب علیم، او د دوی لپاره دردناک عذاب دی. د دې ظاهر بدن نه به دې دننه دې زړه ته ورته دا عذاب رسېږي، دا اور به وررسي. تطلع علی افئدتهم، دې زړه ته به د اور لمبه رسېږي. په دنیا کې که څوک دې اور ته ور واچو نو زړه ته د اور لمبه نه رسېږي، په بهر بدن چې لمبې ولګېږي بس مړ شي، دننه زړه ته اور نه دی رسېدلی. او دا کافر چې په دوزخ کې واچي نو د ده زړه ته براه راست د اور دا شغلې به رسي. اولئک الذین اشتروا الضلالة، دا هغه خلک دي چې وایي غشته د ګمراهي بالهدى په بدل د هدایت، هدایت یې پرېښوده، ګمراهي واغشته. والعذاب بالمغفرة، عذاب یې واغشته په بدل د مغفرت او د بخشش کې. خپله سرمایه تباه و برباد کړله. هر انسان چې پیدا شي فطرت اسلامی باندې پیدا شي، نو دې کافر سره هدایت او په فطرت اسلامی پیدا و، هغه فطرت اسلامی هغه پرېښود، هغه ورکړ، هغې په دې ځان ګمراهي واغېستله. فما اصبرهم علی النار، پس څه شي صبر که دوی لره په اور باندې، یا څه ډېر صبر کوونکي دي په اور، چې په خپله خوشحالۍ باندې، په خپله رضا باندې همیشه اور ته ننوځي. اور یې خوښ شو، د خپل مال جان په بدل کې اور واغشته. نو عذاب النار باندې صبر نشته، خو هسې په دوی تعجب کېږي. فما اصبرهم علی النار، پس څه شي صبر که دوی لره په اور باندې. ذلک بأن الله، دا په دې وجه چې بېشک الله پاک نزل الکتاب بالحق، کتاب یې نازل کړی دی په حق باندې.
व इन الذين اختلفوا في الكتاب او बेशक अग खलक के इख्तिलाफ करे पर किताब के लफी शिकाक बईद दे पर इख्तिलाफ और पजिद की दी द हक न लरे शिकाक पजिद की दी बईद द हक न लरे लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल-मग़रिब द क़िबले बदलेदलो बांधे बहसुन शुरू शुरू और दा बास न खत्मे दो कि बैतुल्लाह वले मुक़र्रर शो बैतुल मुक़द्दस वले मनसुख शो यहूद नस्वारा मुशरिकीन इस्लाम और मुसलमानों के ऐब लटौदा के फिक्र की लगे नशफोर दक खबर हुई पर पैगंबर अलैहिस्सलाम और मुसलमानों वाले एतराज़ात जारी खत तफसील सर अल्लाह पाक दागे जवाबु न उकरल उस पदे आयात की खास अंदाज बांधे दगा बहस खत्म अल्लाह खुलासा दादा तासो दा दिन तासो सिर्फ पदे के गण ले कि पमांजा की बस फलानी तरफ तमख को फलानी तरफ तमख का टोल दिन बस तासो कि यो ख्वामख को बल ख्वामख का और अगर टोल दिन अगर बहस मुबाहसा बस पदे के राले के मशरक तमख का या मगरिब था शुमाल था या जुनूब था वने द शरीयत नूर अहकाम निश्चित चाहिए की खबरों की प्रेर दगा बहस द शरीयत नूर हुक्म नरी अगा हुक्म बा निजाम पे के अमलों के याद यहूद नस्वारा और मुसलमान टोलो तपशरी का खिताब दे मतलब दार से असल द नेके और द सवाब कारुना अगर अल्लाह हुक्म मन ली और दगा अल्लाह के कम तरफ का द मखकवल हुक्म उक बस दका हक दे और पदे के सवाब दे दखपल जात पर एतबार बांधे मशरिक और मगरिब इस अहमियत न लरी और सवाब आजाब पर किनिश लरे तो असल सवाब द अल्लाह हुक्म मनलो की रही और अल्लाह हुक्म करो कि बैतुल मुक़द्दस तमक का नागती को पारे के सवाब हो उस अल्लाह हुक्म करी कि बैतुल्लाह तमक का उस दार टिकरी और परे के सवाब हो तो द अल्लाह हुक्म न पे जना तो दे आयात के और द अल्लाह पाक द तरफ न हुक्म न बयानीगी दे आयात के न सूरत बकरे यो नवे बाब शुरू की अबवाबुल बिर द नेके बाबुना तो मुसलमानों तो पदे के तालीम और हिदायत गरज दे ज़िम्नन पके द काफिर द एतराज जवाब दे देना पस सूरत बकरे आखिर पोरे दे आयात तशरीह और तफसीर दिनोर अहकाम द शरीयत दे के स आकीदे सर ताल्लुक लरी स इबादात सरा स मामलात सरा सद अखलाक सर ताल्लुक लरी रुमनी चीज आकीदा न मन आमन बिल्लाह पदे के एतकादात बयान दे द्वेम चीज अमलु लरी यानी इबादात और मामलात न पदे के इबादात दे जिक्र दा व आता ज़कात पूरे वशो और मामलात चीज वल्मूफून बिअहदिहिम सरोशो और द अखलाक जिक्र व साबिरीन सरोशो आखिर के फरमाई के रिश्ती मुसलमान अगर खलक दी दा तोल अहकाम मनी अमल पे कई और तक़वा आदत जोड़ शेवरी लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल-मग़रिब नददानी की अन तुवल्लु वजूहकुम च उगर जवेता मखुन अखपल क़िबल अल-मशरिक़ वल-मग़रिब तरफ द मशरिक़ ता या तरफ द मग़रिब ता
लैसल बिर्रा कामिल नेकी नदा टोल कमाल द नेके पदे के नदे अन तुवल्लू वजूहकुम कि उगर जवे तासु खपल मखुन क़िबल المشرق والمغرب तरफ द मशरिक तो या तरफ द मगरिब तो वलाकिन्नल बिर्रा बिर्रु मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर लेकिन कामिल नेकी दारा नेकी दा आगा चारा बिर्रु मन आमन बिल्लाह नेकी दा आगा चारा ची ईमान रोड़ पा अल्लाह बाक बांधे वल यौमिल आखिर और परवज़ आखिरत बांधे ईमान रोड़ो वलाकिन्नल बिर्रा बिर्रु मन आमन बिल्लाह लेकिन नेकी नेकी दा आगा चारा ची ईमान रोड़ पा अल्लाह पाक बांधे अल्लाह अदा से जात उगणो कि तमाम सिफतुन द कमाल पके मौजूद दी और तमाम सिफतुन द नुकसान न पाक दी अल्लाह दा से जात थे कामिल कुदरत वाला दी हर यो सिफत कामिल दी और सिफतुन द नुकसान न पाक दी वाजिबुल वजूद वल यौमिल आखिर पर दुनिया के हर आखिरी रोज से दा आखिरा नदा लकनन द जुमे रोज 13 शुला नदा आखिरा ना सबा वापस हफ्ता इतवार दा से वापस टोले रोज बराशी नसो सोजल दा रोज बदलीगी ला बदलीगी खो यो रोज आखिरा नदा जकबल वापस रा रवान दा नो दा क़यामत दा रोज दा से बा कि देना पस द शपी और द रोज दा निजाम बखतम शी शपे और दरोज निजाम खत्म और बिया यवर वर्षी ये दगा रोज बिया न खत्मेगी दगा रोज खत्मे दिल निश्ता हमेशा रोज दा शपा वापस निश्ता न दग रोज बिया यौमिल आखिर हुई और पदग यौमिल आखिर देता यौमुल जज़ा हुई पदे दुनिया के सुमर किरदार चाह करे खदियो के बदली दागे बदले बा अल्लाह और कई वल मलाइकते और ईमान रोड़ी पर फरिश्तों बांधे फरिश्ती नूरानी मखलूक रे द नूर न जोड़ी दी और दी कार सिर्फ ताबेदारी दा अल्लाह रा नाफरमानी अड़ुकईना ला यासून अल्लाह मा अमरहुम नाफरमानी न कई दा अल्लाह रा हुक्म चिकुम हुक्म वतो बस अगमनी ताबेदार रही और दा तज़कीर और तानीस न पाकी मुज़क्कर मुअन्नस पकी निश्ता दा बच्चों रोड़ो इंतजाम पकी निश्ता इंसानानो बची कीगी तेरे पेरियानो बची कीगी मुज़क्कर मुअन्नस पकिश्ता और फरिश्ती चीज़ी नदी की मुज़क्कर मुअन्नस दगा निजाम निश्तरे और दी बची लिखीगी और चे कम वक्त न पैदा दी पा इबादत की मशगूली और दा फरिश्तों तादाद सोमर दे न बस यो अल्लाह पे कोई नहीं कि फरिश्तों तादाद सोमर दे शब मेराज के पैगम्बर अलैहिस्सलाम फौवम आसमान दा फरिश्तों का अबली दलेदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम अंत तशरीफ फरमाओ जिब्राइल अलैहिस्सलाम पैगम्बर अलैहिस्सलाम तो फरमाए वेद नूर पर दरियाब के फरिश्ते गुस्ल उकी द नूर इहराम वागुंदी और या जरा फरिश्ते राशि और दे काबे तवाफ कई और कम वक्त न पैदा तर उस पूरी भी नमा जिदा योजल और या जरा फरिश्ते राले तवाफ कदा क़यामत दरज पूरी दी ब्या नंबर न राजी ब्या नंबर रानिशी बदे नशमार मालूम का बस खुदे का पता लगी जिदा फरिश्तों तादाद सोमरा दे वल किताबे और ईमान रोड़ी पर किताब बांधे कम किताब जिनसे किताब आसमानी न आसमानी किताबों ने 104 दी पर ये टोड़ो वाली ईमान रोड़ी 104 किताबों ने सल सहिफी दी और सलोर गट किताबों ने दी दगा सल सहिफी चिरी लस
آدم علیہ السلام ته ورکړې شوې او شیث علیہ السلام د آدم علیہ السلام زوی دی 50 هغه ته ورکړې شوې نو 60 شولې او 10 ادریس علیہ السلام ته ورکړې شوې 4 نیمې شلې شوې او 10 ابراهیم علیہ السلام ته ورکړې شوې نو دا پوره 100 شولې او کتابونه ورپسې غټ غټ چې هغه 4 دي تورات د موسی علیہ السلام او انجیل د عیسی علیہ السلام او زبور د داود علیہ السلام او اخیری قرآن پاک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو نیکی دا هغه چا ده چې په الله ایمان راوړي په آخرت ایمان راوړي او په فرشتو ایمان راوړي او په آسماني کتابونو ایمان راوړي والنبیین او پیغمبرانو باندې هم ایمان لري په تمامو پیغمبرانو باندې 1,40,000 کم زیات پیغمبران دا ټول نبیان دي نبی او رسول یو فرق دی رسول هغه چاته وی چې د مخلوق د هدایت دپاره الله پاک په انسانانو کې یو سړی رالیږلی وي انسانانو کې سړی وي ښځه نه په انسانانو کې یو سړی د مخلوق د هدایت دپاره الله پاک رالیږلی وي او ده سره آسماني کتاب وي نو دا رسول دی او نبی هم دی او نبی هغه انسان دی چې د مخلوق د هدایت دپاره الله پاک را لېږلی دی ضروري نه ده چې د سره د خپل کتاب وي که خپل کتاب وي او که سابقه پیغمبر په کتاب باندې عمل کوي نو نبی عام دی دا 1,24,000 دا ټول نبیان دي بیا په دې کې دا رسول خاص دی رسولان خاص دي نو رسول بم وي او نبی بم وي رسول بم وي او نبی بم وي لکه موسی علیہ السلام هم رسول دی او هم نبی دی او نبی به وي خو رسول به نه وي لکه هارون علیہ السلام نبی دی د خپل لور کتاب تورات باندې عمل کوي خو مستقل ول خپل کتاب نه دی ورکړی شوی نو هارون علیہ السلام رسول نه دی نبی دی او موسی علیہ السلام رسول هم دی نبی هم دی او نبی لفظ عام دی 1,24,000 ټول پکې راغلل وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل او ورکی دے مال لرا وآتى المال ورکی مال لرا على حبه فمحبت سرا وآتى المال ورکی مال على حبه دا حبه قید وسرو لگو دا ہی ضمیر چاہتا راجع دے مکہ ہی ضمیر اللہ تراجع شی نو مانا دا شلا وآتى المال على حبه ورکی دے مال پا محبت دا اللہ کے خپل نفسانی خواہش پکی نوی سریاکاری پکی نوی بلکہ خالص دا اللہ دا رضا دا پارا مال ورکی دا اللہ سر محبت على حبه فمحبت دا اللہ بانے دے دا مال ورکی اللہ سر محبت تے نزکا مال لگئی خپل نفسانی خواہشات و غرضنا ریاکاری پکی نشترے زین احتمال پکی دارے کہ دا حبه کی دا ہی ضمیر دا مال تراجع شی بیا مطلب دا شو کہ دا اللہ پلار کے دے اغم مال ورکی چا اغم کم مال دا دق وخرے کم مال سرے محبت تے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چې دا کم مال سره د ډیره مینه ده او کم د ډیر خوښ دی او دغه مال د خدای په نوم ورکړي نو دغه کامله نیکي ده داسې نه چې بیکاره د غورځېدو څیزوالی او د خدای په نامه دي شي
دغه هم بې ځایه نه دی په هغې دې هم ثواب کېږي د چا به په کار راشي او کامل ثواب به دې په دې وي چې کوم محبوب څیز وي ستا هغه چې الله د خدای په نوم ورکړي او درېیم احتمال پکې دا دی چې وآت المال علی حبه دا عطا لفظ په دې کې ایتا ورکول مصدر دې ته ضمیر راجع شي بیا مطلب دا شو چې په دې خرچ کولو باندې دې محبت کوي دې محبت کوي دې ورکولو سره چې د الله په نوم دا ورکړه کوي نو دې ورکړه سره محبت دی داسې نه چې په لاس باندې خو څه ورکړه کوي دننه یې ورسره زړه خوږېږي چې ولې مې ورکړه نه دننه زړه خوشحالېږي وآت المال على حبه ورکی دے دا مال پا محبت دا اللہ کے ورکی دا مال پا محبت دا مال کے ورکی دا مال پا محبت دا ورکڑ کے چالا ذویل قربا رشتہ دارو تے ورکی مال ورکی ذویل قربا رشتہ دارو تا والیتاما او یتیمانو تا والمساکین و مسکنانو تا وابن السبیل و مسافرو تا والسائلین او سوالگرو تیم ورکی سوک سوال کئی وفر رقاب او پا ازاد ولد غلامانو کی مال لگئی واقام الصلاة وآت الزکاة او قائمی منزل را او ورکی زکاة لرا والموفون بعهدهم او دی پورا کون کی وی د خپل وعدو اذا عاهدو په کوم وخت کې دوی وعده وکي دوی دا مال ورکی خرچ کوي دا مال چې دوی خرچ کوي دا د زکات نه علاوه دي د زکات مستقل ذکر ځان لو شو وآت المال على حبه دے کے دا زکاة نا علاوہ مال ذکر شو یعنی دا مومنان کامل نیکی والا اگا خلق دی چه صرف پا زکاة بانے اکتفا نکی چه زکاة نور کو غالا مخلاص شو نو دیده نا دا مسئلہ معلومی گی چه مالی فرض صرف زکاة ندے مالی فرض صرف زکاة سر نپورا کیگی دا زکاة نا علاوہ دیر ځای نه چې پاره کې مال لګول فرض دي مال لګول فرض او واجب دي لکه رشتہ دارو باندې خرچ کول چې کله رشتہ دار خوار دی ناجوړه دی درکې نه لګېږي د ګټې وټې هېڅ انتظام یې نشته په دې رشتہ دارو فرض او واجب دي چې دوی ورله خوراکه ورکوي خرچ به پرې کوي نو دا د زکات نه علاوه فرض دی یا یو غریب مسکین مری او تا زکات ختم کړی دی نو د نور مال نه خیرات وکړه دې د لږې مري پتا فرض دي چې دې د مرګ نه بچ کړه دارنګ چې په کومه علاقه کې د جومات جوړولو ضرورت وي نو په جومات باندې زکات نه لګي د علاقې په خلکو لازم دي چې خپل جومات ځان له په خپله جوړ کړي زکات یې ورکړی دی نو د زکات پیسه به په جومات کې نه لګي د زکات نه علاوه په قوم فرض دي چې دا خپل جومات جوړ کړي د دینی تعلیم دپاره مدرسه جوړول دارالعلوم جوړول چې په کوم ځای کې ضرورت دی په دغه قوم فرض دي د زکات نه علاوه په دا بل فرض دی مالی چې دی به دغه مدرسه جوړوي دا به چلوي زکات هم فرض شو دا هم فرض شو نو په دې کې فرق دا دی چې د زکات دپاره یو خاص قانون دی د هغې مطابق به زکات ادا کوي نصاب مقرر دی چې دومره مال د سره وي نو زکات به ورکوي نو بیا به څومره ورکوي نو څلوېښتمه روپۍ په مال تجارت کې نغدو کې سرو سپینو کې د ځمکې پیداوار دی نو هلته عشر او نصف عشر او دا نور فرض چې درته وښول دا به بقدر ضرورت
بقدر حاجت چې کوم ځای ضرورت وي نو فرض به وکړي چې کوم ځای ضرورت نشته نو نه دی فرض چاله به دا مال ورکړې وآت المال على حبه نو ذوي القربا یې پکې مخکې کړ ذوي القربا رشتہ دار والیتاما والمساکین یتیمان او مسکینان یې ورپسې کړ وابن السبیل مسافر والسائلین سوال کوونکي فقیران نو دی په یو انداز باندې بیان کړل وفي الرقاب دې دې کې انداز بیان یې جدا کړ وفي الرقاب اشاره پکې دې ته وشوه چې یو غلام ازادي غواړي نو دغه غلام له زکات کې پیسې نه به ورکړي بلکې د مولانا به دا غلام په بیه والي ورته ازاد کړ وفي الرقاب بیا ورپسې وي واقام الصلاة وآت الزکاة منځ قایمې دوی وآت الزکاة او زکات ادا کوي والموفون بعهدهم او دی پوره کوونکي وي د خپلې وعدې اذا عاهدوا چې کله دوی وعده وکړي وعده پوره کول دا همیشه عادت جوړ کا اتفاقی طور باندې یو معاهده پوره کول دا خو کله کله یو فاسق فاجر او کافر هم کوي د هغې اعتبار نشته دی والموفون بعهدهم د دوی عادت دا جوړ شوي چې دوی خپله وعده پوره کوي ورپسې بیا دا اخلاقي اعمالو پوروالی دی والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس والصابرین دے منصوب ویلے دی والصابرون نرے ویلے مفسرین فرمائی ویدے دے کہ دا نصب علی المدح دی مطلب دا دی کہ لفظ دا مدح دے کہ پټ پروت دی مقدر دی او دا صابرین دا دا غیر پارا مفعول دی یعنی پټول نیکو خلقو کی خصوصیت سره قابل مدح چې دي هغه صابرین دي الله وایي زه مدح وایم د صابرینو ځکه دا صبر یو داسې قوت الله انسان له ورکړی دی چې په تمامو اعمالو کې د دې نه فایده اخیستی شي صبر څه ته وایي حبس النفس منع کول د نفس عما تشتهیه النفس د کم څیز چې د نفس خواهش کوي د هغې نه منع کول نو د طاعت او د تابعدارۍ په کار کې د نفس رسته رسته کېږي چې نیک ومه نو ته به یې منع کړې د دې نه کول او ویې کا د نیکۍ کارونه وکړه او صبر عن المعصیت د ګناه په کارونو کې د نفس او شیطان خوند او مده ښکاره کوي غواړي چې د ګناه کار وکړي نو منع کوه مې کوه او د مصیبت په وخت کې ګډې وړې خبرې کول انسان نو دا نفس یې غواړي نو دې نه منع کړه نو یو لفظ د صبر دی دې کې ټول دین راجمع کېږي طاعت کوه معصیت نه ځان بچ کوه مصیبت کې الله یادوه ګیلېمانې مه کوه والصابرین فی البأساء والضراء الله وی مدح ویمه زه مدحکم خصفت بیانوما د صبر کوونکو فی البأساء والضراء په سختو په تکلیفونو کې په سختو تکلیفونو کې مالی مشکلاتو کې بدنی مشکلاتو کې دوی صبر کوي وحین البأس او په وخت د جنګ کې صبر کوي نو د دوی مدح ویم اولئک الذین صدقوا دا هغه خلک دي چې رښتیا ویلي دي رښتیني دي واولئک هم المتقون او امدا کسان متقیان دي پرهیزګاره خلک هم دوی دي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين